مونږ په سربند کې 2 کیسونه داسې شو چې زوی لګې شو پلار یې ایس کړه هغه ووجلو هماغې ورځ یو ورور لګې شو بل ورور چې دی ایس کړه هغه ووجله پته نشته چې دا ایس څوک خرڅوي دا پوډر څوک خرڅوي دا چرس څوک خرڅوي آیا کم مشر چې دی په دې خبره باندې خلک راوچت که چې راوچت شي چې دغه سړي له مونږ ورشو دغه خلکو له مونږ ورشو چې وروره دا ایس دې بند کا زما ځوان مه تباه کوه زما نوجوان مه تباه کوه زما سرمایه چې دی مه خرابوه دا ایس دې بند کا او که کله ایس نه بندې تا سره زمونږ سوشل بایکاټ دی نم د سره مړی شته نم د سره ژوندی شته ته ګوره چې دی بیا ایس خرڅ کړي حکومت تاسو له چې دی دا کارونه نه کوي حکومت خو راغلی په دې میشن باندې دی چې زما ستو نوجوان تباه کړي یو مینار پاکستان کې یوه ډمه چې دی هغې ته څومره چې دی وی وزیر اعظم صاحب ورته په ټلیفون خبرې وکړي حالانکې دا کومه جینۍ چې دا خو د NGOs جینۍ ده د هغې هغه ټول ریکارډ چې دی هغه را بهر شو چې دا صرف او صرف د دې مسلمانانو بدنامولو لپاره د دې ملک د بدنامولو لپاره چې دا ټول کارونه کېږي د نشو خو ډېر قسمونه دي خو دا ایس چې کوم نشه راوتې ده یقینا دې زموږ نوجوانان ډېر زیات برباد کړي هر نوجوان چې 5م نوجوان چې ګوري هغه به په دې بیمارۍ باندې اخته وي هماغې ورځ نن سنګو لنډۍ کې دا خبره وکړه چې ګوره مونږ خو د هر څه دپاره سره رشته کوو هلکه بجلي نشته راوځئ روډونو ته راوځئ ګیس نشته روډونو ته راوځئ پلانې شی نشته اوبه نشته دی روډونو ته راوځئ لیکن اوسه پورې ما څوک هم ونه کته چې دا د کلي مشران په دې خبره باندې راوچت شو چې زمونږ دې کلي کې دا ایس خلک خرڅوي ولې مونږ تاسو ته پته نه ده نو تاسو هم زما محترمو دا خواست دی چې تاسو دا ښه پته ده چې په دې کلي کې ایس څوک خرڅوي دغې خلکو له ورشئ د علماو خبره خو تاسو ته ښه پته ده هماغې ورځ چې دی مونږ هغه بجلی والا له ورغو AC دی که DC دی څه PC دی نو یاره ستاسو د علماو خبره منلی کېږي نو بیا ورته مونږ د علماو هغه ریکارډونه کولو چې هغې بیانات کړي وو په بجلی باندې چې یاره بجلي مه پټوئ او داسې او داسې نو ما ورته بیا یو خبره وکړه ما یاره جوس په پته ولګي چې د علماو څومره منلی کېږي مونږ تاله راغلي یو چې ته د بجلی سره څه کې خو الحمدلله چې د هغې نه زیاته خرابه کړې ده خرابه کړې ده که نه ده خرابه کړې علماو خو خپله ذمواري پوره کړي د علماو خبره خو د خولې ده نه ورسره کوته شته نه ورسره ټوپک شته تاسو افغانستان کې وګورئ د علما ملایان دي که نه لږ زور یې راغلی دی نو څوک کړت کولی شي رښتیا وایي د یو سړي رکشه 2 کاله مخکې ورکه شوې وه او د طالبانو په دې 10 ورځو کې پیدا شوه د یو سړي د ماشوم مسله وه 2 کالو نه چلېده او په 10 ورځو په ګنټه کې چې هغه مسله حل شوه ګاډي چې دی ورک شوي هغه ګاډي را پیدا شو د زنانو د حقوقو خبره خلک کوي وایي طالبانو زنانو ته حقوق نه ورکوي نن تاسو راشئ وګورئ هم هغه زنانه دي چې هغې به ویل په مخکیني حکومت کې به چې په لاره باندې تلو خلکو به شپیلي واله خلکو به راپسې لاسونه پړکوله د طالبانو دور چې راغلی دی ماشاءالله هېڅوک داسې همت نشي کولی د ښځو د حقوقو د ښځو تحفظ د هر چا د مال او د جان تحفظ چې دی دا په اسلام کې دی دا په دین کې دی دا په شریعت کې دی دا په قرآن باندې عمل کې زما محترمو زما عزتمندو تاسو ته مې دا خواست دی الله دپاره دې خلکو له راپاسئ قسم دی که بجلي دونه زموږ ضرورت دی ګیس زموږ دومره ضرورت نشته دی په دې لرګو به دا چای پخو په دې سپیاکو باندې به پخو په نور څه باندې به پخو زموږ اهم ضرورت دا دی چې زما یو نوجوان چې دی د نشې والا جوړ شو زما معاشره ورسره خرابېږي دا د حکومت نه دا تمیمه کوي زما محترمو حکومت کارونه خو تاسو ته ښه په درجایي په څه کې لګیا دي قادیانانو ته چې سهولتونه ورکوي د قادیانانو لپاره چې لارې صفا کوي د بېدینو خلکو دپاره چې لارې صفا کوي د هغې نه تمې مه کوئ دا به مونږ تاسو خپله کوو نو تاسو ته مې دا خواست دی د دې کلي څومره مشران چې دي انشاءالله دا علما به تاسو سره وي د دې علماو نه تاسو څنګه خدمت علي انشاءالله الحمدلله ستاسو په دې علاقه باندې د علماو چې یو کمیټي جوړه شوې ده د براجوش ته مخکې ورغم چې مولانا مظهر علي صاحب دا خبره وکړه چې زمونږ دې علاقه کې د اډه کې چې بعضې خلک چې دا ایس خرڅوي مولا نه خو څوک نه یېرېږي د ډنډې نه یېرېږي او دا به مونږ تاسو کوو انشاءالله تاسو ته مې دا خواست دی چې دغې خلکو په مقابله کې خلاف راپاسئ
دې خلکو له ورشي په خپو ورته پروزئ مینه دې وکئ چې په دې باندې هم نه کېږي زما محترم عزتمندو بیا ورته مخې ته ودرېږئ چې ټیک ته زما نوجوان خرابې نو زه به تا چې دی داسې په خوشحالۍ باندې پرې نه ځمه یا به دا شی پرېږدي یا به مونږ تا سره سوشل بایکاټ کوو به انشاءالله که نه څوک څوک تیارې دی ته یېرېږئ مه ډېر خلک یې دا به یو څو کسان وي قسم ده چې تاسو اتفاق او اتحاد وکړو او دې ته تاسو ودرېږئ یاره که دلته کې څوک د ایس خرڅولو والا پیدا شو بیا راشه زما نه غوږ پرېږدي که څوک د چرسو والا پیدا شو زما نه غوږ پرېږدي که څوک د پوډر والا پیدا شو بیا ما ته چېرې مفتي صاحب هسې خبرې کوي خو لکو راپاسې د اوبو دپاره څنګه راپاسئ ورېږه سربن والا اوبه بندي کړي دي پلاني اوبه بندي کړي دي او ګیس یې بند شوی دی او بجلي خرابه شوې ده دې پسې م راپاسي تاسو انشاءالله وګورئ چې دا ځوانان به انشاءالله علما خو لګیا دي خپل محنت کوي ستاسو بچو ته عقیده ښئ ستاسو بچو ته قرآن ښئ ستاسو بچو ته دین ښئ زما محترمو او یو اخري خبره کوم د علماو په باره کې د دوه خبرو نه ویریږي دا زه بار بار کوم یو د بدزبانۍ نه یو د بدګمانۍ نه علما پسې کنځلې مه کوئ بد مه وایئ صحیح ده انشاءالله که نه د دې علماو مرسته به کوو که نه به کوو د دې علماو مرسته به کوو صرف په جومات کې به کوو که په الیکشن کې به هم کوو نو پته به هم لګي انشاءالله علما به دې ځله مونږ ودرو انشاءالله بلدیاتو ته به یې مدرو ځکه په امامتونو خو زمونږ تاسو خاص هم نه وایي جمع درکو امامتونه درکو خو چې که یو لار هم در په خلق کې کېدی شي بیا چېرته خو وایي انشاءالله دا ټول کارونه به انشاءالله دا علما به کوي علماو د ټولو نه په ښه طریقه سره په دې کارونو باندې پوهېږي تاسو افغانستان کې وګورئ الحمدلله دغه طالبان دي څه زبردست نظام یې روان کړی که نه دی روان کړی علما ځکه ښه پوهېږي چې قرآن باندې پوهېږي الله رب العزت دې ما ته په دې خبرو باندې عمل سان کې تاسو ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین